دا وہ اسباب دی من جملہ داغینا سفر دے، مرض دے، اکراہ دا، نسیان دے، جہل دے، عمومی بلوا دا، عسر او نقص دے. پا دی وہ اسباب تخفیف کی یو سبب او داغی چکم تفصیلات و متعلقات آغا مکمل شوی. نن زمونگ بحث پا بیماری کی، یعنی چی بیماری ہم سبب پا امور شرعیوں کی دا تخفیف تے. بعض احکام با دا بیماری پا وجہ باندے پاگئی کہ ہم تخفیف او آسانی با پکی رازی. اصل کی زمون دین گنجائشی او وسعت والا دین دے، اور راضی چی پا دین اسلام کے یسر دے عسر پکی نشتا، بلکہ یسروا ولا تعسروا دا الفاظ ذکر دی. آسانی پیدا کی، گرانی نہ پیدا کی. ذکر ہو چی سو قادر پا قیام نئی او پا قعودی نمونزو تا پا قیدہ دمر ثواب لدی سمر چی پا قیام کی لدی، او چی پا قعود ہم قادر نئی نو بیا استجا کئی پا ڈڑا لگے ولو باندے منس کئی، او چی دا دین ہم قاصر شی نو بیا منست مؤخر شی، چی کل صحت من شی نو بیا با منس قضا روڑی. دا رنگ چی سوک پا سفر لار شی نو دین تنگئی نا کہ مشقت تے تکلیف تے نو روجہ دے خیر دینے نیسی. فعدت من ایام اخر پا نور رضو کی دی بیا داغی قضا روڑی. سلور رکعتی مس پکی 2 رکعت شی. کچرتا بیماری نو داغی خپل احکام دی چی دی بیماری پا سبب باندی چی دامی او سبب دی، او بعضی پا امور شرعیوں کی تخفیفات پا حقی باندی رازی. چونکہ نن زمونگا بحث پا مرس کے لہذا داغی تخفیفات خود بخود رازی. السبب الثانی المرض. دویم سبب دا امور شرعیوں پا تخفیف کی مرض دے، کہ دا بیماری پا وجہ باندے با ہم پا امور شرعیوں کی تخفیف رازی. دا ټول نمخی پی جندل پکار دی چی مرض ہوئی ستا بیماری سے شرع او بیا چی امور شرعیوں کی پکی تخفیف رازی نو ہاگا بیماری کم بیماری دی. ذکر من حیث اللغت مرض حالت البدن یزول بها اعتدال الطبیعت. حالت البدنی
تزول بها اعتدال چې یزول شي نو بیا به مرض ته ضمیر راجي شي، چې تزول شي نو بیا به حالت ته راجي شي. و چونکې بها دی دا ها ضمیر د مؤنث دی نو بیا به وي تزول بها اعتدال الطبیعت. یا یزول به اعتدال الطبیعت. نو من حیث اللغت مرض دی ته وایي چې په انساني بدن یو داسې حالت طاری شي چې هغه حالت ولګي او د ده چې کوم معتدل طبیعت دی د معمول مطابق د ده طبیعت دی هغه ځای لګي، نو د ده حالت د بدن د معمول مطابق پاتې نشي او اعتدال او معمول د بدن متاثر شي. نو هغه د سر په درد باندې دی که په ټوخي باندې دی که په استطلاق البطن باندې دی که په زکام او په الرجی باندې دی، خو حالت د بدن د اعتدال نه وویستو، حالت د بدن د اعتدال نه ووتو. نو په لغت کې مرض نه مراد عام مرض دی. البته په اصطلاح د شریعت کې چې امور شرعیو کې په تخفیف راځي د دې نه به مراد کوم مرض وي، نو هغه به شي چې حالت البدن تزول بها اعتدال الطبيعية إلى أن خففت بها أحكام الشريعة. چې بیماری دی حد ته ورسي، اعتدال د طبیعت خو مطلق بیماری راولي، او چې هغه بدن تأثر د بیماری نه واخلي تر دې حده پورې ورسوي چې شریعت اجازت ورکړي چې دته په امور شرعیو کې تخفیف پکار دی او دې مستحق د تخفیف شو. دا به کله شي؟ نو کله یو انسان په ملا کې درد او تکلیف دی، خو قیام کولی شي، رکوع سجده کولی شي، نو دا هغه مرض نه دی چې په دې باندې د تخفیف په امر شرعي کې راشي. او که د ده ملا بریښ دې حد ته ورسېد چې دې ودرېدی نشي، دې ته نه رکوع نشي کوي، دې سجدې ته نشي تللی، د شریعت داسې مرض مراد دی. نو که ده بیا په ولاړو مونږ نشو کولی په ناسته به یې کېږي، په ناسته یې نشو کولی په حالت د استجا کې. دغه رنګه بیهوشي ده، په یو کس سوره راغله او د دغه سوره فار ټایم بینګ چې ورته وایي وقتي طور وه ختمه شو، نه د ده نه مونځ ساقط دی نه ترې مونځ مؤخر دی، ځکه چې دې افاقه ورته وشوه نو لا وخت باقي و، نو پکار ده چې دې مونځ پورې وکړو. خو که د ده دا بېهوشي او د ده دا سوره
دې حد ته ورسېده چې تمام وخت یې راونیو نو شریعت دته تخفیف کوي قضا مونځ به وکړي هغه قضا مونځ چې دی کوي نو د دې به تارک الصلات په حکم کې نه راځي د تارک الصلات په حکم کې به دی نه راځي که دا بېهوشي ده د پنځو ورځو نه واوړې ده دا پنځو مونځونو نه واوړې ده او 24 غنټې په ده باندې بېهوشي طاري شوه نو مزید تخفیف شریعت دله ورکوي او په ده باندې د دې پنځو مونځونو قضا هم نشته نو حساب بیا قدر جوسه ده یو مطلق لغوي مرض دی چې په دې تخفیف نه راځي یو مرض دی حد ته رسېدل دي چې شریعت وایي د مستحق د تخفیف په امر شرعي کې شو ځکه شرعاً به کم مرض مرادي حالت البدن تزول بها اعتدال الطبيعية طبيعة إلى أن خففت بها امور الشرعية شریعت وایي چې او دا داسې بیماری ده ځکه چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها صاحبانو یو تمارض دی یو مرض دی یو تمارض دی وزن تفاعل تمارض به کوم ته ویل شي ما ليس فيه عدم اعتدال الطبيعة حقيقة بل تصنعا چې په دې کې به اعتدال د طبیعت نه بدلی نه متاثر کی په حقیقت کې خو دې به داسې یو حالت جوړ کي لکه بني آدم وي ناظر وي سامع وي چې د حالت د بدن د اعتدال نه ووتو نو چې یو مجرم راونیسي نو هغه مجرم خو به د چا خبره چې پین ترې بدلی که نه نو په یو طریقه ځان خلاصي په بله طریقه به ځان خلاصي یو طالب سزا ورشو داسې یو شل کاله مخکې خبره نو د وخت سره انسان بدلی پخوا زمونږ په طبیعت کې هم سختي وه زورم د زړه سزاګانې به مو هم ورکولې هر څه هم کول اوس هم ورته سړی مقرر کړی چې سزاګانې ته ورکوه چې هغه ما له سزا لراو نو هغه په دې بدن د اړچ راوستو او داسې دا خولې حالت یې بدل کړو ټول بدن هم پره پیدو شو سړی راوغورځېدو ځان یې راوغورځاو یاره ما ورته وویل ستا د سزا سره به ستا دا بیماري هم ښه شي او ستا دا عمل به هم ښه شي خو چې تا ته یو څو ډنډې در وکړي نو چې کله هغه ته یو څو ډنډې وروختې او پوه شو چې زما په دې حیله بانه باندې کار ونه شو نو بیا یې هغه ړچ بچ ختم شو دې ته تمارض وایي تاسو په ادب په ابتدایي کتابونو کې لوستي چې جنگل کا بادشاہ
بھیڑیا ببر شیر دیو پیر ځان بیمار کړو بیمار نو خو کمزور شو ټوپې نشو والی منډه نشو والی تلی نشو نو پدې رعایه کې به ار یو زناور تپوس ته راتلو او د به دننه په هغه غار کې ښکار کو نو یې ګیدړ ورغی د غار په خوله کې ورته کېناستو ورته ویې کیف انت یا سید الوحوش څه حالت دی د زناورو مشره نو هغه ورته ویې چې لم تدخل راځې ولې دلته خواته مې کښېنه چا خبره په سړیتوب کښېنه ما تپوس به وکړي نو هغه خو سړی نه و زناورتوب و خو عام اصطلاح دا دی چې په سړیتوب کښېنه که څوک ښځې ته هم ووایي نو په ښځتوب ورته نه وي په سړیتوب کښېنه دا اصطلاحات دي عرف دی نو هغه ورته وایي چې یاره داسې چل دی چې درغلی به وم خلق وایي د ګیدړ د خپل سوري نه یېري خو یې هوښیار هم ډېر دی د خپل سوري نه چې یېري د هوښیارتیا په وجه یېري داسې نه څوک مې ښکار نه کړي ورته یې وایي چې تا طرف ته قدمونه درغلي دي خو ستا د طرف نه واپس د قدم نښه نشته نو ځان له کار نه ګورم چې درځم دا تمارز دی چې ځان په زور بیمار تصنع ده دا تمارز چې کومه دی که څوک په مرض کې دی نو دا مراد نه دی مخکې یو مدرس و دا مدرسین هم هر څنګه پکې نو چې هغه کتاب نه و کتلی کله ځای به سخت و نه وي طالبان چې ما په سر درد دی تاسو بیا دا به سبب وایي نو مرض و که تمارز و تمارز نو په تمارز باندې په امور شرعیو کې تخفیف نه راځي په مطلق مرض هم نه راځي چې حالت البدن د اعتدال الطبیعت نه وځي او دې حد ته ورسي چې شریعت مصداوي چې د سره تخفیف پکار دی چې د هغې امثال ما تاسو درکړم مراد به مرض شرعي تخفیفات د بیمارۍ په وجه باندې به څه تخفیف راشي التیمم عند الخوف على نفسي او عضوه من جمله د هغې نه تیمم کول دي چې کله دته خوف وي چېرې زه به هلاک شم که اودس کوم یا به مې اندام متاثر شي نو چې اوس یو بني ادم بیمار او د یخو اوبو استعمال ولا نه دی ښه او ګرمې اوبه شته نه نو اوبه شته دی په استعمال د اوبو قادر هم دی نو چې اوبه هم شته او په استعمال یې قادر بیا تیمم چېرته راځي قایم مقام ته خو به هله ځي چې یا عدم وجدان الماء او یا دې دا کافي اوبو په استعمالولو قادر نه وي دواړه شته خو د دې بیماري داسې ده چې که دا اوبه یخې د استعمال کړې نو یا د دې یو اندام ته نقصان رسی یا د کل بدن ته نقصان رسی د بیمارۍ په وجه باندې د عدم وجدان الماء نه د بیمارۍ په وجه باندې چې دی دا اوبو په استعمال هم قادر دی خو د یخو اوبو نه دی د مرض سره چې موافق نه دي
تخفیف شو. زیادت المرض او بطوء المرض، بیمار دی یخ اوبه یا ګرمې اوبه خدای چې استعمالی نو مرض یې زیاتېږي. بعضې بیماری داسې وي ګورئ لکه سکن ډیزیز وي دا به لمدی نه، یا چې زخم ډیر شي ډاکټرانو ته وي دا به لمدی نه. اوس چې دی بیمار دی بدن یې زخمی دی سکن ډیزیز دی ورته د سرمنې بیماری اوبه شته خو چې دی استعمالي نو مرض یې زیاتېږي. یہ مرض زیاتېږي نه خو صحت یې په هغې کې سوړوالی په هغې کې رستوالی په هغې کې ډیلی راځي. یعنې که د ده مرض د اوبو نه ځان وساتو نو د ده مرض به په 2 ورځې کې ښه شي. خو که دی د اوبو نه ځان نه ساتي او پرهیز نه کوي نو کېدای چې میاشت یوه نیمه وځي. نو چې د چا صحت دی نو شریعت خو په هغه باندې بیا عبادت هم نه کړي، په مجنون باندې عبادت نشته. یا چې پې قادر نه وي نو تخفیف ورته کوي. نو شریعت د ده د صحت خیال ساتي. فی روایت لصحتک علیک حق وفی روایت لجسمک علیک حق. هله به عبادت او اعمالو شي چې کله دی صحتمند وي. اوس هغه صحت یې رستو کېږي او صحت یې په عدم صحت باقي پاتې کېږي بلکې زیادت د مرض راځي. زه د دوره حدیث په کال بیمار شوم، په درمیان کې درد به را باندې راته ډېر سخت. یو ډاکټر بل ډاکټر له لاړم، اخري کې یو ډاکټر ته لاړم، هغه نه یې سره وکړل نه ټسټونه. ما ته ویل ستا په معده کې زخم دی. انګریزي لفظ استعمال کړو السر دی. زما سره لږ فکر هم پیدا شو ځکه السر نه جوړېدونکی زخم. نو ما ته ویې علاج درته لیکمه خو که سره د پرهیز نه وي نو همیشه به ښه شي، که پرهیز ورسره نه کړې وقتي طور به ښه شي. څه پرهیز دی؟ یو به بې داغه ترکاري خوري، نه غوړي نه ټماټر نه پیاز جوشېدلی چې ورته وایي. بل به ځان نه مړی، ګنټه پس به لږ خوراک وکړي، بیا به ګنټه پس لږ خوراک وکړي چې معده دې تش هم نه وي او معده ډک هم نه وي، زخم دی چې بوج پې نه وي، نرم خوراک پکې. څونه پرهیز دی؟ 3 میاشتې. تاسو یقین وکړئ ما 3 میاشتې صحیح پرهیز وکړ او الحمدلله هغه بیماري بیا راغلی نه. نو الحمیة رأس کل دواء، پرهیز د هرې دوایې سر دی. دوایي هله موثر چې د هغې سره پرهیز وشي. نو چې ډاکټر ورته وایي د اوبو نه به پرهیز کړي او دې اوبه استعمالوي او دس کوي نو مرض یې ښه زیات شي. یا ورته وایي چې که د اوبو نه د ځان وساتو نو زر به ښه شي او که د اوبو نه د ځان ونه ساتو نو ډېر وخت به دې بیماري دي. نو شریعت دته دا اجازت کړي چې ته اوبه مه استعمالوه. دې ته بطوء المرض وایي. دغه رنګې صاحبان تاسو د فقه کتابونو کې لوستي اداء الصلاة قعودا،
اشارتن استجاعن بغیر جماعت او تأخرن کہ د بیمارے په سبب په ولاړ قادر نه شریعت وی په ناستو که رکوع سجده نشي کولی او قیام کولی شي نو په ناسته باندې په اشاره وکړه، په ولاړ اشاره نشته، په ناسته په اشاره مونځ وکړه. که په ناسته هم په اشاره مونځ نشي کولی نو ډډه ووهه، قبله رخ شه. یاره که مونځ کولی شي خو په جمع نشي کولی. او نو چې د هغه ملا صاحب مقتدي چې د هغه په سجده کې 2 رکعاته نفل کي او دته په ملا کې تکلیف دی دی به په اپس څه جمع خو که دی ځان لګوي نو بس هر رکن په خپل ځای باندې په لږ لږ وخت کې راوړي شي. اسی ګورئ تاسو په فقه کې ویلي چې دا 4 تکبیره جنازه چې ده د دې دغه ارکان دي. نو که یو کس دی او د مسبوق د صلات الجنازه حکم خو د ذات الرکوع و سجود نه علاوه دی، په ذات الرکوع و سجود کې خو چې مضبوط څنګه راشي بس داسې بندیت تړي، او په جنازه کې به د تکبیر انتظار کوي. نو که د ده نه 2 تکبیره جنازه شوي ده او د 3م تکبیر وقت دی او امام او مقتدیان لګیا دي، د 2م او د 3م تکبیر په منځ کې درود شریف وایي نو دی به سره شاملېږي نه، دی به ودري تیار. نیت خو د زړه معتبر دی، په خوله باندې نیت مستحب دی. دغه د نیکۍ خبرې هره د نیکۍ خبره چې کوم دی کار ثواب دی. نو چې کله هغه 3م تکبیر وي دی به سره تکبیر وکړي نو دی به بیا ثنا او درود نه وایي، دی به بیا دعا وایي اللهم اغفر لحینا و میتنا. خو چې کله هغه 4م تکبیر وکړي اوس به سلام ګرځوي نو دی به کوشش کوي د مخکې نه به مستعد او تیار وي چې دی به دا 4م تکبیر هم وکړي، 3م یې هم کړی دی، 2 ته پاتې دي. د امام د سلام ګرځولو نه پس به زه الله اکبر الله اکبر سلام وکړم. دغه رنګه ارکان په مانځ کې چې بغیر جماعتین یو بیمار پوره کولی شي او په جماعت یې نشي، لکه د ده په ملا کې داسې یو تکلیف دی چې دی اوږده رکوع نشي کولی خو لنډه رکوع کولی شي او امام یې هلته کې 2 رکعاته نفل واله دی چې په سجده کې 2 رکعاته نفل کېږي نو په رکوع کې به 1 رکعت خو کېږي. نو شریعت د اجازت ورکوي تخفیف سره کوي چې د جمع مونځ نه کوه، ځان نه مونځ وکړه خو ارکان په صحیح طریقه باندې ادا کړه. چې د قعود نه ووتو، د اشارې نه ووتو، د جماعت نه ووتو نو بیا په سترګې اشاره او په ګوته اشاره خو شته نه، نو بیا هم شریعت تخفیف کوي، مونځ ته مؤخر شو. او چې کله دې صحتمند شو نو بیا به قضا راوړي. دا د مرض تخفیفات دي من جمله چې د بیماری په سبب باندې شریعت تخفیف کوي. لہذا
کہ یو بیمار په جامع مسجد په جماعت د محلې کې په جمع مونږ نشي کولی د تعدیل د ارکانو سره د امام په مطابقت کې چې څومره امام رکوع کوي څومره امام سجده کوي د هغه په مطابقت کې دی نو بیا به کینی د هغه عمر رکوع دی نشي کولی په ولاړه نو بیا به دی په ناسته مونځ کوي په اشاره به کوي رکوع او سجده به کوي خو په ناسته به کوي دونه قیام نشي کولی خو چې په کور کې دی مونځ کوي نو دی هم رکوع کولی شي هم سجده کولی شي مونږ منتقل کېږي نه د قیام نه قعود ته او د رکوع د سجدې نه اشارې ته نو شریعت د ده سره دا تخفیف کوي او دا اساني کوي چې دی د جمع مونځ نه کوي په کور کې دی ځان له دی انفرادي مونځو کې دا هم په تخفیفاتو کې راځي اباحت نظر طبیب بیمار دی محدره زنانه ده پرده داره په مخ سکین ډیزیز دی دا سرمنی بیماری یا زخم دی دا مرض شریعت وایي دته دا تخفیف ورکوي چې دی د اجنبي ډاکټر ته دی دا محدره زنانه مخ کاری بعض اوقات داسې دي چې شریعت په هغې کې اجازت ورکوي لکه حج عمره یعنی احرام فقها په خپلو کتبو د فقه کې لیکي کتاب الحج کې چې احرام الرجل فی رأسه و احرام المرأة فی وجهها د سړي احرام دا دی چې دی به سر نه پټوي او د ښځې احرام دا دی چې دا به مخ نه پټوي او چې شریعت مقرر که شریعت پرده نه وي مقرر کړی لکه پخوا چې نه وه نو په زنانه پرده لازمه نه وه دا خو د عمر رضی الله عنه پر رای او په تجویز الله حکم نازل کی یدنین علیهن من جلابیبهن زه د جدې نه تلمه په ګاډي کې نو په هغې کې زنانه هم ناسته نو هغې د عمرې نیت کړو نو انسان دی کوزېدو کې زما نظر په هغې باندې ولګېد نو هغې دا څه شی دی کرونا ماسک یې اچولو ماسک نو ما وی چې یا به دا شرعي مسله کومه یا به نه کومه چې نه کوم نو خل او زم په دې سره وم چې نه کوم نو مسله پټول دي چې کومه نو دا مسله داسې ده چې سړی وایي چې ولې راته داسې وایي خو بیا به دې ته به نقصان ورسي ځکه یو رکن چې مخ پټ شو یا یو رکن چې سر پټ شو نو چا خبر دی په شرعي جرمانه کې راغی یو رکن چې پکې مستقل ادا کړي نو ما نارینه ته وویل مې دا زنانه به یا ستا کور والی یا به دې خوري رشته دار به و دې ته ووایه چې دا ماسک لر کړي وایي جي پرده خو ښه شی نه دی مې ولې ښه شی نه دی خو چې په حالت احرام کې نه وي چې شریعت ته وایي چې مې کوم او چې کښېنو جرمانه باندې لګوم
صحیح ده په دې ځای کې به دا مخ نه پټوي هغه کومه طریقې چې کتابونه لیکلي دي نو هغه اوس کېږي نه څوک یې کوي نه او اوس ښځې داسې پرده نه کوي نو پاتې شله په احرام کې پرده چا خبره هغې خو چې مامو ته بیا دې مو ته چې زه شریعت درته مو چې مې پټوم یو زنانه د مخدره پرده دار او هغه د قاضي په مخ کې شهادت کوي شهادت نو دا به نمبر 1 د قاضي مقام الشهادت ته ځي عدالت ته ځي او دویم قاضي ته به مخ ښکاره کوي په پټ مخ باندې به جج یعنی قاضي ګواهي نه اخلي ولې الخط يشبه الخط والصوت يشبه الصوت خط د خط سره مشابهت لري आवाज د आवाज سره مشابهت لري اوس که دا په حقیقت کې سړي خو د ښځې په شانتې आवाज د ځینو سړو هم داسې نري نري आवाजونه او د ځینې ښځې هم چا خبره بړډېږي نو आवाज د आवाज سره ملاوي وی به سړی وی به سړی आवाज به د ښځې په شان لہذا د قاضي به ورته مخ ښکاره کړه او دا به دا نه وایي چې زه خو پرده داره ښځه یم زه مخ نه ښکاره کړم بیا دې ګواهي نه کوي که هغه د چا په معامله کې او که هغه په رؤیت هلال کې خو مخ به ښکاره کړي تاسو پوه شئ دقه رنګه چې دا بیماره شوه په دغه ځینو کې هم تخفیف دی چې دا بیماره شوه او هغه بیماري داسې وه چې د مخ نه بغیر نه معلومېده ځکه بیماري په مخ باندې وه نو ډاکټر ته که دا مخ ښکاره کړي دا مخدره او دا پرده داره ښځه او هغه د دې مخ معاینه کړي نو شریعت دې ته اجازت ورکړي دا په حرمت کې نه راځي جواز فدیة للشیخ الفانی شیخ او فانی په دې لفظ سوچ پکار دی ها دا ځینې خلق وایي دی د نورو خلقو په دنیا کې اوسېږي چې عمر یې ډېر شي که نه وی دی خپل عمر ختم کړی دی د نورو خلقو په عمر کې اوسېږي حالانکې د هر چا خپل عمر دی او شریعت هم دته څه وویې شیخ فانی په اعتبار د ما یقولو دا داسې عمر ته رسېدی چې دی پناه کېدونکی دی نو دی اوس امور شرعیه نشي پوره کولی من جمله د امور شرعیو نه روژه ده نو د ده ضعف د بدن دې حد ته رسېدی د عمر د زیادت په وجه باندې چې دی روژه نشي برداشت کوي روژه نشي نیولی تاسو به چې شیخ فانی په مرض کې څنګه رالو الضعف ایضا المرض بوډاوالی په خپله څه شی دی بیماري ده په دې بدن کې الله داسې شیونه پیدا کړي چې که یو هم کمزوري پیدا کړي یې پیدا نه کړي د ژوندو خلقو دپاره درد سري دا کوم بلډ ډیزیز چې دي تیلیسیمیا نو په دې بدن کې دوه ویني یو سپینه یو سرا یو ته ریډ سیلز وایي یو ته وایټ سیلز وایي پلازما او دا اډوکې چې کوم دا نله ده نله د دې ریډ سیلز تعلق د دې نلې سره دی
دې ته بون میرو هغې وایي. نو ټیسټ چې هم داسې مریض لیکن د بون میرو ټیسټ کوي. دا پاور چې کم دی نو ریډ سیلز کم پیدا کیږي یا نه پیدا کیږي، بس مور پلار له درد سر شو. اره میاشت بیا میاشت په 25 ورځې کې بدل شي، 25 په 20 کې بدل شي، 20 په 15 کې، هفتې له ورځو له راشي معصوم او بالاخر وفات شي. نو د انسان په بدن کې هر څیز خدای دلته په دې ورون کې یو سل لګېدلی دی، سل په یو کې هم لګېدی په بل کې هم لګېدی. دا سل چې نه وي هغه خپشلی ګوړی او چې کمزوري نو څه کږه غوندي. د قدرت شان دی. دا چې کله متاثر شي دا روغ اندامونه نو پته ولګي چې یاره ماله خدای پاک کم قیمتي اندام را کړو. یو بیمار په شوګر کې سترګې نظر بیللو، په هغه به سخته وه نو د کمرې نه به وي ما برنډې ته کې. نو هغه شیخ وایي په ذهن کې کمره برنډه، کمره کې تیاري، برنډه کې رڼایي، هلته به هم کار نه کېدو ځکه دی خو قصور نور ته هم کې نظر یې نه لګي. نو ما صحن ته کې یو ورځ یې چا ته وی چې زما دونه باغونه دي، دونه ځمکې دي، دونه وایم چې دا ټول زما نه والي خو چې د سترګو نظر راشي. دا انساني بدن کې چې څومره اعضا دي دا ټول ډېر قیمتي دي. په دې بدن کې یو څیز پیدا دی هغې ته پاور آف ریزسټنس وایي، مدافعتي قوت. نو چې کله دا مرض په بدن کې سر روچت کی دا مدافعتي قوت یې دیکه کی دفع کی یا دغسې یا په معمولی دوایه باندې. خو د عمر د زیاتېدو سره دا مدافعتي قوت کمیږي. نو چې کله دې څومره کمزوري کېږي دومره بیا بیماري په د غالبه راځي. نو چې شیخ فانی ته ورسي نو د پاور آف ریزسټنس مدافعتي قوت تقریبا ختم دی. ځکه وایي چې الضعف ایضا المرض، بیماري په خپله څه شی دی؟ یو مرض دی او د مرض په سبب باندې خو تخفیف راځي که نه. لہذا دې شیخ فانی ته تخفیف راغی او د روژې په ځای دې څه ورکولی شي؟ فدیه ورکوي شي. حج بدل تاسو جزئیات ضرورم تاسو ته چې تاسو ذهن کې ښه پرېوځي. د افتا دا کور داسې یو تذکیر غوندې دی. دا خو هر څه ویلې شوي علماو په کتابونو کې ویلي، را مخې ته کولي، تازه کولي. حج بدل هغه حج ته ویلی شي چې یو بني آدم په خپل ځای قایم مقام ولیږي او د دې دپاره ښه دا ده چې هغه کس ولیږي چې د مخکې نه حج کړي یا بیا عالم فاضل چې هغه په ارکانو د حج باندې په مناسکو د حج باندې پوهیږي. ځکه که هغه یو منسک ونه کړي یو رکن د هغه نه پاتې شي دا چا چې لیږلی دی د هغه حج ونه شو. نو څنګه چې د وکیل فیصله د مؤکل فیصله. نو چې کله یو کس یا بیمار دی بیماری د حاذق حکیم د وینا مطابق نه جوړېدونکې ده. دې حد ته رسېدلی چې دې د حج امور نشي پوره کړي او یا شیخ فانی شي. ضعف یې دې حد ته ورسېد چې دې اوس نه طواف کولی شي، نه سعی کوي شي، نه عرفات باندې وقوف کولی شي، واجبات لکه جمرات ویشتل دا نشي کولی. نو دې په خپل ځای بل کس ولیږي. هغه بل کس افعال په خپله کوي، مناسک په خپله ادا کوي
خو په حج کې نیت د ده دپاره کوي چا چې لېږلی دی او بیا په دې کې خپل تفصیلات چې دې ولېږلی شو حج بدل لا نو دی هلته مزید عمرې کوي شي که نه مزید طوافونه کوي شي که نه د ده نه به اجازت اخلي که نه دا د حج بدل بیا مختلفو تفصیلات دي خو دا حج بدل ولې جایز شو دا تخفیف راغی چا ته شیخ فانی ته بیمار ته چې په خپله باندې حج نشي کولی د دې ضعیف العمر شیخ فانی او د دې مریض سره شریعت ورته په امور شرعیو کې د حج په بنیاد هم تخفیف وکړو او په خپل ځای باندې بل کس لېږلی شي الطعام فی الزهار خاوند د ښځې سره زهار انت علی که ظهر امی په بدن کې هغه ځای ته نسبت وکړو چې د هغې لمس د هغې رؤیت د ده دپاره جایز نه دی که ید ته وکړو بیا نه که وجهې ته وکړو بیا نه نو دې مظاهر شو نو نکاح نه ماتېږي اگر چې دې تشبیه د مور سره وکړو نو خو ځان یې زوی کړه که نه یو به یاد ساتئ چې زهار د ښځې طرف ته نه کېږي که ښځې خاوند ته وي انت علی که ابي انت که ابني د ښځې طرف نه زهار نشته زهار د نارینه طرف خو زنانه دا قسمه خبرې کول نه دي پکار خو که چېرته نارینه ښځې ته وویلې نو نکاح نه فاسدېږي نکاح نه ماتېږي خو ها دا قسمه خبرې خو دله پکار نه دي ځکه د ښځې خپل مقام دی د مور خپل مقام دی نو چې د دغه مرتبه فرق ونه کړو نو گر فرق مراتب نه ممکن کنی زندیق شوي بيدینه شي نو شریعت په جرمانه دي سزا ولا مقرر په دنیا کې د مظاهر د پاره سزا سره دی با دو میاشتې پدې پسې روزي نیسي کنی نو بیا به سبا بیګا د یو روزي په حساب باندې طعام ورکوي نو شپېته مسکینان شو سبا بیګا شو اوس ترتیب چې څنګه په قرآن کې راغلی دی به د ترتیب مطابق کار کوي نو په ترتیب کې د طعام نه صیام مقدم دی او شریعت په هر یو کار کې حکمت دی بعضې خلک د مال و دولت په بنیاد باندې دومره چې هغې ته شپېتو مسکینان څه ښکاري سبا بېګا ډوډۍ ورکول نو هغې به د خبرې د ماحول جوړ کړي هم به زهار کړي هم به اطعام کړي هم به زهار کړي هم به اطعام کړي نو شریعت وایي چې دی قادر په صیام باندې دی نو طعام ته به نه ځي او چې دی قادر نه دی په صیام باندې اوس څه ووایم نو په دې بوډاګانو کې هم ځینې شرمېدلي په سپینه ږیره ګډېږي ډولونه غږوي افلت یې وایي پخوا په دې علاقه باندې هغه بوډا نه یو کس و
پستر ګړوندو. نو هغه په دې بس کې ناستو، دومره بصیرت خدای ورکړو. بصارت خو یې نه و که نه، بصیرت یې څه په بس کې به ناستو، چا به ورته وي دا مخامخ کم ټرک را روان دی، سویم نمبر دی، قلارې نمبر به وي، د بل بس نمبر به وي. اوس دته څه پته چې دا کم نمبر. ما وی که دوست قرآن یاد کړی وی، نو خلقو به دا مسخرې ولې کولې، د ده به ولې دا مزاحیه پاټونه به ادا کول. ښایسته ښکلی به په مدرسه او په جومات کې ناست و، په جا نماز د پاسه طالبانو ته به تحفیظ کو او گویا چې ثواب دی. یو پستر ګړون الګ چا راوستو، وی چې دی جي په دوکانونو کې او دا اخوا دېخوا فضولیات او فضول خبرې ما راوستو چې دی تاسو سره حفظ وکړي. په هغه ورځو دا نیمه مدرسه وه، د ماربل په دې ځای باندې چمن و. نو ما زه ښه ده، زه به یې خرچه برداشت کوم، لکه دله بس پیسې میسې ورکوم، نور خو صحیح ده. زه به یې کله کله خبره ملم، دا چا چې دا اجنبي و، د ده لپاره فرشته رحمت و. یو شپه نیمه چې وکړه جوړ، زه په دې چمن کې ناست وم، ماله راغی، ما ته یې محترم صاحب زه به لاړ شم. چېرته ځم؟ وی چې زه سبق نشم ویلی. ما اوس هسې ګپ شپ ومې، زه یو څو متلې خو وکړې که نه، دومره را برسېره شو چې څه متلې او څه مزاحیه خبرې وې دا ورته یاد وي. هلکه مې دا ته کوم ځای دا اپلتې راګي، دا په یو دوکان کې په حجره کې هلکان ناست دي، ما ته وایي داسې وکړه هسې وکړه، پته چې به یې بلې پیسې میسې ورکولې که نه. خیر ما ورسره حکمت وکړو. ما دا مړه ته یو ورځ نیمه ایثار شم، وی محترم صاحب ته چې لا په مدرسه کې بیا مې ساعت تېرېږي، خو چې ته نه یې نو سا راته کوي. او ما پرېږدې چې ځم، او یې که نه مې پرېږدې که چې ته داسې کور ته لاړ شې، زه په کلي کې وم. وی زه به لاړ شم. ما ورته وی مې مونږ دا کور جوړو، نو په دې کې چې ته سیخان میخان دغه و، نو ما ته راځه چې بو مې تلو، نو داسې مې ته بره لاس کا، نو هلته مې دې سیخانو ته سیخان شته وي، او مې دا زمونږ جیلخانې دي چې کم طالب وراني کوي، نو مونږ یې دې ته زوړنده وو. ما دې محترم صاحب کو ډېر راته وویل دا کار زبان ته او مې خپله ته ویل د نه کېږي. وی چې او خیر هغه هلک مې داسې خواري وشو. یاره جي یو لس شل ورځې وروستو ما ته ویل محترم صاحب تا سره دې ډېر خدای ښه وکړي. چا چې راوستو هغه ته یې دعا وکړه. هغه حافظ صاحب حفظ وکړو، حفظ یې وکړو، او خبرې بیا دوه ښځې وکړې. اوس یې ډېر بچي دي. نو دا ځینې داسې چې هغه په غفلتو باندې څه دي. نو هلکه چې ته شیخ پانی شوې، نو انت علیک ظهر امي سره د څه کار دی چې اوس یا په روژې هم نشي نیولی. خدا شیطانی اعمال، شیطانی کارونه شیطان لمس کوي. نو که دغه شی دغه کس چې دا زهار یې کړی دی او د بیمارۍ یا د ضعف په وجه باندې په روژه قادر نه دی، نو شریعت د ده سره تخفیف کوي. زه اطعام الطعام کا پوهېږئ پې. اچھا جی، د دې نه معلومه دا شوه چې کم تخفیفات دا په فایده کې به ووایو، کم تخفیفات د امور شرعیو په سبب د بیمارۍ باندې شریعت جایز وګرځول. که ده ته دا عذر د بیمارۍ نه وي، نو بیا به د مظاهر نه اطعام الطعام نه جایز کېږي، د قاعد نه به په حالت قعود کې منځ نه جایز کېږي،
او د هغه ضعیف نه چې په روژې نیولو قادر وي د هغه نه به فدیه نه جایز کېږي. یعنې اصالتاً چې کم عمل د شریعت په کومه طریقه باندې ثابت دی، اصل خدا ده چې دی به په هغه طریقه باندې سرانجام کوي. او که چېرته دته عذر د مرض راغی نو تب جا کې بیا به دته شریعت تخفیف کوي. او من جمله د اسباب تخفیف چې ودي د هغې نه یو مرض او بیماری وه. السبب الثالث الاکراه. دریم سبب په اسباب تخفیف کې اکراه ده. قرآن کی کرہن او طوعن لفظ راغلی. دا اللہ تابیداری بکی که طوعن نه کی کرہن بکی، لکه مرگ تا غاړه نیول، بیماری راتلل. څوک په دې قادر دي چې د انور د مشرق نو سره وخته او سورې مغرب ته دی او دی وي نه دا د مشرق ته کرهن دی. څوک په دې باندې قادر دي چې دې په نور کې روان دي سورې دې مخکې مخکې ځي او دوی زما دا سورې دی دی کرهن دی. د ده خوښه ده که نه خوښه ده، خو دې تابعدار دی د الله. نو اکراه باب افعال دی او کرهن د دې مجرد دی. نو مراد تینا زبردستی دا، پچا باندې زبردستی کول دی. خو شریعت با آغا زبردستی آدائی چې پاغه باندې په احکام شریعو کې تخفیف راځي، مطلق زبردستی نه. حکم خو دا دی چې اکراه ممنوع ده، مکره به په مکره باندې اکراه نه کوي. نو مکره اکراه په مکره باندې خلاف شریعت کار دی، ممنوع دی. خدای نه کوي چې قادر مطلق ذات دی. لا اکراه فی الدین، قرآن فرمائی په دین کې جبر نشته. نو که زبردستی جایز وي نو اول خوبا چې په حقیقت کې قهار دی، جبار دی، اکبر دی، هغه ذات به اکراه کړي او خلق به په زور مسلمانان. دا دریم سبب دی دا اسباب تخفیف نا چې وہ اسباب تخفیف دی. قرآن کې الله فرمایي د دې خبرې په دلیل کې چې اکراه ممنوع عمل دی، اکراه جائز نه ده. نمبر 1 خو الله فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. نو که اکراه جایز وي نو اول لایق د شان د الله سره چې اکراه یې کړی وي. ځکه الله فرمایي الکبریاء ردائی، دا کبریا کبر تاسو نه پکار دا زما صادر دی. کنایه د دې نه د اشاره دی ته ده چې دا مال راخایي، ځکه صلاحیت را پکې دی، طاقت را پکې. نو مکره بس طاقت یوز که الله جل شانو کې دغه طاقت وایي دی به بیا مجبور ناست دی. نو رب لا یزال په قرآن کې یو ځای فرمایي لا اکراه فی الدین، په دین کې جبر نشته. پخوا چې دا تبلیغی جماعت نوې نوې راغی نو زمونږ والد بزرګوان نور الله مرقدو ډېر محقق او مدبر شخصیت.
مانکی شریف کې ناسو نو د هغې یو ضعیف العمر احدب امام دا شی راټیټه شوی وه هغه چای راوړی و زمونږ عمر ډېر زیات کم و زمونږ والد صاحب ورته وایي د دې تبلیغیانو باره کې څه خیال دی دا څه قسم خلک دی هغه یې بد وویلې خو دې جوماتونو ته به راتله او دې خلکو به د بدنامۍ نه د ځان ساتلو دپاره یعنی ښکاره په ښکاره باندې په ابتدا کې ممانعت نه کوو نه لا پته لګېده چې دا څه قسم خلق دی زموږ والد صاحب یوه ورځ ناست و د تبلیغیانو د ماښام دوی چې خپل بیان وکړي نو وروستو بیا مطالبه کوي چې زموږ سره وځئ وی هغه مطالبه دونه اوږده کړه خلک ډېر زیات تنګ شو ډوډۍ ټایم خو ترې نه لاړو ماسوتن داخلېدونکي شو وی ما ورته ویل چې یا صاحبانو تاسو قرآن نه دی ویلی چې لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته نو هغې خو بس کړو وی بیا داسې وشوه چې هغې بل جومات ته لاړو وی زمونږ د مقتدیانو ما ته وایي چې استاد جي هغه هلته تلي ورزونه نو ما تاسو ته وایي چې ابتدایي حالت و نو ما ورته وایي چې ځای چې وشو چې موږ داسې په سین کې کېناستو خلق بیا هلته هغه جومات غټ و ډېر خلق ورته ناست کل جدید لذیذ نوی کار و خلقو ته خوږ و وی جدید مطالبه بیا سخته کوي زه پاسې ما ورته ویل صاحبانو پرون مې ته هم ویلي لا اکراه فی الدین نه دی وی چې هغه لا اکراه راپسې دلته هم راغلی وی مې چې لا اکراه خو د الله په کلام کې د دین په هېڅ ځای کې نشي خلاصېدی په دین کې جبر نشته نو چې په ښه کار کې جبر نشته چې کلمه ووایه ایمان راوړه مسلمان شه په زبردستی د خدای نه مسلمانوي نو په ناروا کار کې خو جبر شته دی تاسو پوه شئ قرآن بل ځای فرمایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جبر نشته د هر چا خپله خوښه ده که ایمان راوړي او که کفر کوي دا خبره خو واضحه ده چې که ایمان یې راوړو نو جنت که روې نړه نو اعدت للکافرین جهنم د کافرانو دپاره د مخکې انتظار خدای فرمایي لقد ذرأنا لجهنم کثیرا من الجن والانس دغه دوزخ خو په کافرانو ډکوي وها جبر خدای نه کی پچا باندې اکراه نه کی خدای پچا باندې او تخلقوا باخلاق الله دی نو مسلمان په پزان کې اخلاق الهی پیدا کړي نو چې الله اکراه نه کوي نو دا بنده به هم مسلمان هم اکراه په بل باندې پس کار کوي ټیک د چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر دا الله انصاف دی خو راځئ پسې ده ان الله لا یرضى لعباده الکفر خپله فیصله الله واضحوي چې ګوره یو خبره ده چې الله د خپلو بندګانو په کفر نه رضا کېږي نو د کفر ضد څه دی اسلام نو په صبر رضا کېږي په اسلام د دې نه دا معلومه شو چې اکراه فی الدین نشته مکرهین څوک دي اکراه کوونکي نو پخوا به حکمران مکره وخا په عوامو کې به مکرهین نه و حکمران به مکره
اوس پکې عوام هم شامل شو. حکمران به ولې اقرار کوله؟ زبردست و که نه، غلبه وه، حکومت یې و، رعیت یې په قبضه کې و، نو په رعایه باندې به قبضه اکراه کوله. کله کله داسې وکړي په دې روډ باندې ګاډی روان دی لکه د چار ټرک، پولیس یې رونیسي، پوځیان یې رونیسي، یاره جنگ دی، پلاني ځای کې ضرورت دی، یا د پوځیانو سامان هلته اوس کرایه نه ورکړي، غریب تیل هم خپل واچي، دیاړي هم لاړه شي، حکمران پې باندې اقرا وکړه. د دې درګې بازار ته چې لاړ شي په دې چوک کې د فوجیانو قلا چاپېره دیوال د باونډري وال دې ته مخکې جال لګولی و. دا ځمکه د دې نیر نه واله د فوجي قلا نه چې واوړې د دغه ځای پورې دا د دې قوم ده. کمه پکې د درګې د خلقو ده، زیاته د خرکي د خلقو ده، د روډ نه دې خوا هم د روډ نه اخوا هم. په دې قوم یې اقرار کړې ده او دغه ځمکې ته قبضه کړې ده. دا ځمکه که دا آرمي دوی ته پرېږدي نو دا د کروړونو روپو ځمکه ده او په 500 په 1 کروڑ باندې مرلې په دغه ځای کې به خرڅ شي، مارکیټونو پلازې به جوړې شي. خو هسې ورته ګوري او په دې کې زما ځمکه ده. یو کس د چا سره خپله ځمکه په دغه ځای کې بیه کړه، هوښیار سړی نه دوکي چې دوکي کي سم دوکي، یاره دا ځمکه فوجیان پرېږدي، دا ځمکه آوازه شوه، د دغه بنده ځمکه د چا نه په پیسو واغسته، ګاډي وله خرڅ پیسو. وروستو د هغه خپل یو برګیډیر زوم و چې د هغه ته یې ټلیفون وکړو، وی آرمي چاته ځمکې وي، هغه پې خپلې پلازې جوړي، مردان کې وګوره څه جوړ کړو، هغه ته هارټ اټیک وشو، مړ شو. پخوا به دا زبردستي چا کولو؟ اقرا حکمران. اوس رعایا او عوام هم اکراه کوي. دا د قبضې ځمکې چې دا څه شی دی؟ وی دا زما ملکیتي ځمکه ده او دا د قبضې ځمکه ده. او بیا په یو ځای کې یو حاجي صاحب و، د هغه زامن قاریان وو، زمونږ یو مولانا صاحب و، هغه ورته ویل حاجي صاحب ورته دونه ښه سړی او دا ځمکه خو تا ته پته چې دا د چا ده، دلته نږدې د هغې مالکان دي، تا ته ویم چې دا ځمکه راته پرېږده. نو که نور څوک یې کوي نو تی ولې کوې؟ ته پویه هم یې، حجونه عمرې هم کوي، زامن دې هم ګوره، علم او حفظ ته ایستي. وی چې مولانا صاحب ښه راته خو یې ډېره خوږ فصل کوي، نو زړه کېږي مې نه، ډېر خوږ فصل کوي. هلکه نو خوږ فصل کي خو پردی ځمکه یې راګیره کړې ده او په حرامه باندې ګټې، دا ټول بچي دي هم په دې باندې پیدا شو، لوی شو، نو دا اقرار ده که نه چې هغه ته خپله ځمکه نه ورکوي. په دې بازارونو کې دا ځینې خلک راوځي او هغوی بتخوري کوي، قلنګ چې ورته ویلی شي، نو ګاډی بیا روان کوي، د چا نه به سیمټ، د چا نه سیخ، د چا نه سبزي، د چا نه غوښې، د چا نه څه داتې نه راغواړي، خېټه پرې لګوي. دغه کس غریب کې نه کېږي، یې ولي او یا ولا کاروبار بندوي. دا غصب چې کېږي او په کتابونو کې د غصب ذکر شته،
نو دا خودی غصب छीनना किसी ज़बरदस्ती किसी चीज़ का छीनना जब ज़बरदस्ती थे ना आखिरी खुदा गसब देगा सरका को जुदा शे दे वो पपटा बांध दिया गला के दा टोल पस के राजी पर इकराह के राजी पखवा बको हुक्मरानानु उसे आवाम हम कई मिसाल द इकराह प ज़मान कदीम के मसला द खल्क़ कुरान दा प ज़माना द इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह की चे कला हुक्मरान कायलो द दे चे कलाम इलाही मखलूक दे दा यो गठ मसला चले लगा चे कुरान मखलूक दे कि मखलूक न दे नो खल्क़ कुरान यो गंभीर मसला चले लगे हुक्मरान को ज़बरदस्ती की था उस्तमावी वेले तो जागा हुक्मरान द खल्क़ कुरान कायलो नो बिया खल्क़ पर जोर बांधी खल्क़ कुरान मसले तराड़ो नो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ते विस्ताद कलाम इलाही पबारक से सोचते इला सिफत द अल्लाह दे सिफात द अल्लाह अल्लाह न दे द अल्लाह न गैरम न दी नो च दकल न अल्लाह दे द शराकायद ना मुस्तंबत खबर माता उस्तो नो च कल द अल्लाह न दे द अल्लाह न गैरम न दे अल्लाह अज़ली अबदी ज़ात ते न कम वक्त न चाले दा वक्त सिफात थी दा से खुला दा च पे वक्त के अल्लाह बी सिफत हो बेजान न कुदरत सिफत पैदा बेजान न समा सिफत पैदा बेजान न इल्म सिफत पैदा नो च कला रुस्त पैदा दा मुहदसात नो मखलूक शो हो च अल्लाह सिफात इनु दा पैदा कौल दा खल्क सिफत बे संगरागे च इल्म मेरा पैदा को कुदरत मेरा पैदा को दा सिफात बे संगा के दा खल्क सिफत हम नो ज़िक्र मसला दा अहले सुन्नत व जमात दादा च सिफात द बारी ताला जल्ल शानुहु लकम वक्त च अल्लाह दे दा वक्त में सिफात थी दा वक्त मुंगा द दगा द पार हुई द पोई द पार हुई लेकिन अल्लाह द वक्त सर द ज़मान मकान सर ज़कार निश्त अदा मखलूक न रहे मिन जुमला पर सिफात इलाही की कलाम इलाही दी यो मसलो च तशवा च कलाम द बारी ताला मखलूक दे और सही खबर खुदा च मखलूक न रहे सिफत दा अल्लाह दे नो उलमाए बिया तफसील कई च कलाम इलाही पर दो किस्म दे यो कलाम नफ्सी दे यो कलाम लफ्जी दे शराकायद नसफियुम दारी नो कलाम नफ्सी मखलूक नहीं दा अल्लाह सिफत दे हर ची कलाम लफ्जी दे च दा मुंग दा खत ती नो दा कागज़ मखलूक दे दा सियाही मखलूक दे दा लकीर मखलूक दे नो के चर तक द खल्क द कुरान कायल पदी बुनियादी च लफ्जी कलाम और नफ्सी कलाम त खल्क हुई दा नाजायज़ दा तो पाग ज़माने की इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह कोड़े होते चितो कायल द खल्क कुरान शा खुदा हक बीन खल्क हुई खुदा हक ना उड़े अवे न दा कलामी लई सिफत तबाही ताला दे न मखलूक न दे दा दे हो कमरान इकरा उकड़ा कर पस क्यों उकड़े दे दिन पे खबर क्यों उकड़ा और द दिन खबर से खल्क कुरान दे इकरा ममनू कर दे अक़सामी इकरा द इकरा किस्मुन
اکراه په دوه قسمه ده، یو په دینی امورو کې ده، یو په دنیوي امورو کې ده. امور دنیویہ، امور دینیہ. نہ پا امور دینیہ کی اکراہ جائز دا، نہ پا امور دنیویہ کی اکراہ جائز دا. د امور دنیوی مثال بلک د ځمکې قبضه وختي چې تیر شو، بتخوري قلنګ چې ورته ویلی شي، د حکومت د طرف نه د چا په ملکیتي ځمکه قبضه کول، د چا ګاډي قبضه کول، د خپلو کارونو پوره کول لپاره. که حکومت ته ضرورت شي نو ګاډي په کرایه واخلي، که حکومت ته ضرورت شي د چا ملکیتي ځمکه دی یا قیمتاً واخلي او یا دې ته په کرایه باندې واخلي. په کوم ځای چې روډ ځي، نهر ځي، چوڼۍ جوړېږي، هوایي اډه جوړېږي، ضرورت دی که نه، موټر وی ځي، نو بس هغه خو په قومي مفادو کې دي ځي به، خو چې د چا ملکیت په هغې کې راځي په کار دا ده چې حکومت هغې ته مارکیټ ریټ ورکړي. دوی مارکیټ ریټ نه ورکوي، دوی لمسم قیمت ورکوي، لمسم تقریبا بس د خپلې مرضۍ مطابق ریټ وباسي، او که مالک خفه دی او که مالک خوشحاله دی، خو هغه په هغه ځای باندې روډ وباسي، کارخانه جوړه کړي، موټر وی لاړه شي، بل څه لاړ شي، او اکراه وکړي په رعیت باندې. څوک؟ حکومت. حکومت د طرف نه دا ناجایز. سنت پیغمبري څه دي؟ نبی علیہ السلام چې کله جومات جوړو، د هغې په یو سایډ د یو بوډۍ کور و، نبی علیہ السلام صحابه کرام رضی الله عنهم ته دې بوډۍ ته ووایه چې دا کور په دې جومات کې شامل کړي. بوډۍ وایي زه خو یې نه شاملوم، زما خو همدغه کور دی. نو حضور علیہ السلام جبر ونه کړو، اکراه یې ونه کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې سره هغه کور قیمت کړ، زنانه ته قیمت د هغې په رضا باندې ادا کړ، او هغه حصه د بوډۍ کور په جومات کې شامل شو. اوس نبی علیہ السلام که حکمران له اکراه وی، نو نبی علیہ السلام د غټ حکمران څوک و؟ حکمراني خو هغه موږ ته ښودلې ده. بیا که چېرته کې لمسم قیمت ورکولی وداؤٹ مارکیټ ریټ، نبی علیہ السلام له حق و. نبی علیہ السلام پر رضامندګۍ د بای او د مشتری په منځ کې چې کوم تراضي کېږي، چې بای پې هم رضا شي او مشتری، نو یو ایجاب کوي او بل قبول کوي. نو که چېرته بای دونه ریټ وي چې د مشتری د وس نه باندې، نو مشتری وایي چې لا اشتري، او که مشتری دونه کم ریټ وایي چې بای ته پکې نقصان وي چې لا بیا زه نه خرڅوم. او چې کله مشتری او بای په باندې دواړه رضا شي نو بیه په وجود کې راشي. نو حضور علیہ السلام ته تعلیم سره کړو د عدم اکراه. چاته ورکو؟ حکمران ته. چې حکمران زبردستی نشي کولی،
نو عوامو له په یو بل باندې اکراه او زبردستی خو قطعا ثابت نه شوه، جایزه نه ده. لہذا حضور علیہ السلام د بوډۍ نه د بوډۍ پر رضامندګۍ باندې کور قیمتن واغستو، په جومات کې شامل کړ. مونږ ته یو تعلیم راغی چې وباسي د حکومت روډ موټر وې دې جوړی، خو په هغه علاقه کې چې کم ریټ د دغه ځمکې دی، په کم ځمکه باندې چې روډ راځي یا بل څه ضرورت هوایي اډې لپاره استعمالېږي، چوړی لپاره استعمالېږي، نو حکومت څه کمې دی، پکار ده چې دې مارکیټ ریټ ورکړي. که دې مارکیټ ریټ نه ورکوي نو حکمران اکراه کوي، او اکراه ممنوع ده، په دین کې جایزه نه ده، په دنیا امورو کې د سره جایزه. سوات موټر وې چې تله، په دې کې په یو ځای کې د یو کس 2 بنګلې راغلي چې 2 زامن یې هغې له جوړې کړې وې، او هغه ورته وایي چې یاره دا روډ د دې نه واړوې، وایي چې نه سروې په دې شوی ده، په دې کې موزون دی. بیا ورته وایي ښه ده دې دونه قیمت دی، دې ته کمیشن وایي، کمیشن به راولو او به ګورو چې زما د 2 بنګلو څه قیمت دی، راکړې زه به بل ځای جوړه کړم سره د ځمکې. آیم نه کول، کم ریټ چې وله ورکو هغه اخیسته نه احتجاجن، چې بھاری مشینري پې باندې دغه کړه او هغه ګونې وله وران کړو، دلته کور راغی، هلته سړی هارټ اټیک شو. دې ته اکراه وایي. دا اکراه جایزه نه ده، نه د حکمران دپاره او نه ده عوامو دپاره، نه په خپل منځ کې. په دینی امورو کې اکراه 2م نمبر، الاکراه فی امور دینیه، هم جایزه نه ده. مثال به څه شي، په چا باندې په زبردستۍ کلمه د کفر ویل، لکه بلال حبشي رضی الله عنه چې د ویلو کوشش کړو، په تودو شګو کې به سملو، او د عربستان شګي اور دی، د پاسه په غټه تیږه کېښوده چې دی راوړېدی نشي، ډډه نشي بدلولی، او بیا به ورته ووایي چې زموږ لات منات عزا خدایان شریکان د الله سره ومانه. په هغه حالت کې به بلال حبشي رضی الله عنه ګوته اوچته کړه، الله احد. فایده څه شوه؟ په عظیمت عملو کو په رخصت نه. نبی علیہ السلام وایي چې زه معراج ته لاړم، په جنت کې ستا د پیزار اواز مانه مخکې ځي، او چې کله مکه معظمه فتح شو نو نبی علیہ السلام خلفای راشدینو ته مو نه وي، بلال حبشي ته یې وي دا بیت الله شریف چپ ته وخېژه اذان وکړه، او هغه یو سالک ویلي حافظ صاحب لالپوري چې کوش شو تا ترین تا ابو جهل قریشیو، اخوت حبشي بلال د دین په ماڼۍ لوړی. په بلال حبشي رضی الله عنه باندې اکراه د دین په کار کې شوی وه. چا کړې وه؟ کافرانو مشرکانو د مکې معظمې کړې وه. دا یو مثال دی د څه شي؟ د دین په باره کې د اکراه، لکه په چا باندې په زبردستۍ کلمه د کفر ویل. د حج یا د عمرې نه منع کول اکراه وشي. لکه نبی علیه السلام چې د حدیبیې په مقام باندې محصور شو او کافرانو پرې نه ښود عمرې ته، او نبی علیه السلام هغه هدایه او قربانۍ ذبح کړې، حلق یې وکړ، واپس شو. دا اکراه ده، د دینی کار نه د منع کړو. مناع للخیر، قرآن کې راغلي ځینې خلق داسې د مغیره بد چې بیانوي 10 عیوب، یو پکې دا چې دا مناع للخیر دی، د خیر د کارونه خلق په زبردستۍ باندې منع کوي. په چا باندې په زبردستۍ روژه ماتول.
دا زه چندې مثالونه تاسو ته دې بیا ډېر امثال راایستې شي د کتبو نه او په خپل زور علم باندې. پخوا چې د سکول د سټوډنټانو که نه نام سم ګورنران وو، نو تاسو ته به مې ویلي یا به نه خو د دې به دا عمل و چې ګاډي ته به وخته دې نه مردان کاج ته تلک کرایه نه ورکړو. هغه نیمه خو بلا پکې ښه سړی و. د دې دپاره به یو کارډ جوړېدو، نو جي ټي ایس به ورته وایي ګورنمنټ ټرانسپورټ سروس، حکومتي بس به و. نو دا کارډ په سبب به په دې کرایه نه وه، او په جنرل بسونو کې به په دې نیمه کرایه وه، خو دوی به هغه نیمه هم نه ورکوله. نو داسې زورور نو چېرته هړتال یې وکړو، سټرایک. نو یو بس والا او روژه وه، نو یو بس والا یې ونیو ویې مونږ سوات ته بوځو. نو هغه غریب بوتلم نو څه یې کړی وي، په سلونو کسانو ته وروخت. بیا ورته دلته به ولاړ یم، اوس واپس وړئ. هغه ورته ولاړو، څوک بیا ورسره کېنولي وو چې ونه تښتي لا نه شي. واپس چې راتلو دا خو هلکانو نو مذاق یې ورسره وویل چې استاد صاحب روژه یې ده که نه؟ وایي چې زما خو روژه ده. ویم مړه روژې روزګار یې په سفر کې دا وه. یو دون نسوار هغسې په خوله کې هغه نه اچولو، دوی بولو په زور په خوله کې اچو. نو نسوارو دا ذرات چې لاندې لاړ شي که نه، یا د هغې سره شاملې لاړې، نو هغه غریب لی په زور باندې روژه ماته کړه. نو په چا باندې مونځ نه کول، په چا باندې روژه ماتول، په چا باندې په زبردستۍ باندې شراب څکل وغیره وغیره، دا ټول په څه کې راځي؟ په دیني امورو کې په اکراه کې راځي. رخصت و عزیمت د اکراه سره لازمه دا ده چې موږ دا بیان وکړو چې څوک مکره شو، نو د مکره د هغه اکراه او د مکره د هغه طبیعت مطابق به دې د اکراه قبلی. نو کوم دینی امر چې ورته وکړو لکه شراب وڅښه نو څکي به، کلمه د کفر ووایه نو وایي به، او که نه دی به ځان وژني خو یو د شریعت خلاف ورزي به نه کوي. نو که ویې کړه دې ته بعضې امورو کې شریعت وایي وکړه، دا رخصت دی. چې ویې نه کي نو دې ته بیا عزیمت وایي، دی بیا په عزیمت باندې. نو بعضې ځایونه دي په هغې کې عزیمت اولا دی، په بعضې کې رخصت اولا دی. نو رخصت اوس تخفیف شو. زمونږه موضوع به دې ځای له راشي چې رخصت څه شو؟ تخفیف شو. نو اکراه هم یو سبب دی د وو اسبابو د تخفیف نه چې په دې باندې تخفیف پیدا کېږي. نو که ده په رخصت عمل وکړو نو شریعت ده ته اجازت ورکوي او دا تخفیف ده ته کوي. په دینی امورو کې رخصت جائز دی او عزیمت بهتر دی، ځکه البته دا په هغه صورت کې چې په فرایضو او واجباتو نه وي. چې د فرایضو نه وي یاره مستحب کار کوي چې نه به جرمي کوه، څه ګناه خو دې نه کوي. سنت کار ته وایي چې مې کوه جوړ مې کوه که نه خیر دی. او چې د واجباتو ته معنی جوړېږي، د فرایضو ته معنی جوړېږي، او دا په عملیاتو کې دي، په اعتقادیاتو کې هم نه دي. نو بیا که ته معنی جوړ شو فرض مونځ به نه کړي، زما دا کار وکړي، واجب مونځ به نه کړي، واجبات به نه ادا کړي، زما فلاني کار به کړي. نو پای کې چې دې په رخصت باندې عمل وکړي دا تخفیف شو. دا لپاره
دلیل د دې خبرې څه دی چې په رخصت دی عمل کولی شي د مکره د اقرا په وجه قرآن کې راځي وقلب مطمئن بالایمان که چا پچا باندې په زور باندې کلمه د کفر وی او حال دا دی چې په ژبه د دغو کلمه د کفر راغله خو په زړه کې مطمئن بالایمان و زړه په ایمان مطمئن و د زړه نه وي نو د خولې او د زړه فرق یې راغی نو دا خو اعتقادي مسله ده د ایمان او اسلام سره خبره ده او ایمان خو تصدیق قلبي ته وایي دا چې و اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دی نو چې د دا اقرار د قلب د تصدیق سره برابر شي نو اظهار یې وشو ورنه کې یو کس په خوله باندې کلمه نه ده ویلې او د زړه د شهادت د باری تعالی او د شهادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم زړه پاغې پورې غوټه دی نو تصدیق قلبي خودو ایماندار دا دلیل د دې خبرې دی چې چا پچا اقرا وکړه دې داغه اقرا قبول کی پر رخصت باندې عمل وکړي نو دلیل دا دی چې جایز دی وقلب مطمئن بالایمان چې دې کلمه د کفر وي خو دې په ایمان باندې مطمئنی نو پر رخصت باندې عمل وکړي عظمت بدای چې دی وی چې مرګ وجنه مې هم کلمه د کفر نه وایم په ماضی قریب کې به یو مثال د دې اکراه په امور دینیو کې د طالبانو شي مسما به طالبان نو دهشتګرد چې مسما پسو په طالبانو زمون په ماضی قریب کې هغه په خلقو باندې په عملیاتو کې اکراه کړی دا او منع جوړ شوی خبرې څه چل وې په سواد کې وی به تاسو میلاد شریف کوئ اور سونه کوئ زیارت ستاده کیږي کنه زیارتونه کوئ دم درود کوئ ختمونه کوئ په منبر کې نه ټوپک به په پاس کې ته ټول نه توبو بس اوای چې را میلاد جایز نه دی اورس جایز نه دی زیارت القبور جایز نه دی دم تعویز جایز نه دی ها دا ټول به په منع او دی غریب په منبر ډیر خلک بداوي چې دا وګورم دا سنت دا مسلمان دي دا زړه کی دا خاک دي دا وای به کنه شریعت سوې وې کړه وکړه یا به پروست عمل کی یا به عظمت نو شریعت د اقرا په سبب باندې تخفیف کوي او د رخصت ور کوي چې زه وای چې میلاد بنو اورس بنو دم تعویز کار نه یا رسول الله ویل صحیح نه دي ویبا نه به پر رخصت عمل رستو براشي چې په اعتقادیاتو کې په عظمت عمل بهتر دی په عملیاتو کې چې واجبات او فرایض نه نو پر رخصت عمل بهتر دی دا اقرا تاسو په ذهن کې لاله دا اقرا شوی دا او کمران نه ده کړی پس کې کړی دا په عملیاتو کې معمولات د اهل سنت کسو کوئی څنګه وسو کې کراو کی دا د دې پس ماضی قریب کې زنده مثال دی چې خلق به په منبرونو کې نو
اقرا به پې کوله د میلاد د عرس د هغې نه به یې توبه تاویب کول او دا عهد و پیمان به یې هغسې چې آینده به دا کار نه کې شریعت اوس څه وایي چې دله دا ویل په دغه وخت کې پکار دي که نه دوی څه فرایض خو نه دي واجبات خو نه دي بهتره دا دی چې د په رخصت عمل کړی وی او د دا خبرې اترې کړی وی چې اقرا ختم شي بیا به یې کړي اقسام تخفیف بسبب اکراه د اکراه په سبب باندې چې کوم تخفیف کیږي نو هغه دوه قسمه دي یو اعتقادیات دي او دویم عملیات دي اعتقادیات لکه کلمه د کفر ویل بچا مخکې ویلی شو چې وقلب مطمئن بالایمان نو په اعتقادیاتو کې په ده باندې اقرار شوه هوګه به څه دی عزیمت بهتر دی رخصت جایز دی عزیمت بهتر دی رخصت جایز دی ښه به دی چې دی په اعتقادیاتو کې د مکره د اکرام مطابق عملونه کی نو جامع شهادت بنو شي شهید بشي عملیات دا بیا ځان نه په دوه قسمه دي یو د عملیاتو نه انکار یو د عملیاتو نه منع یعنی چې هغه اعتقادیات نه دي عملیات دي د عمل سره تعلق ساتي او دو صورت دا جوړیږي چې یا ورته دا وایي چې د دې عملیاتو نه انکار وکړه دا نشته لکه فرض مونځ ورته یاد کړي چې دا نشته په شریعت کې په دین کې حج نشته په دین کې مونځ نشته په دین کې زکات نشته منکرین زکات وکړه د ابوبکر صدیق په زمانه کې نو خو د هغې د خپل مرضۍ مطابق ویلو چې د زکات نه انکار کړو او که څوک په چا زبردستي وکړي چې داسې ووایه چې زکات په شریعت کې نشته دا به د اعتقاد سره تعلق وساتي دا څه دی د عملیاتو سره به تعلق وساتي په صورت انکار او یو ته لمونځ به نه کړي نو دا به هم د عملیاتو سره تعلق ساتي په صورت د عمل او نه عمل کې نو خالی به نه دا عملیات به یا تعلق د انکار سره ساتي یا به تعلق د عمل سره ساتي یا به په جبر کی چې دا عمل به نه کړي لکه فرض مونځ به نه کړي یا به په جبر کی چې ووایه چې په شریعت کې فرض مونځ نشته په دې انکار کې فرایض لکه مونځ روژه حج زکات او په هنګامي صورت کې د اذن عام چې بادشاہ وقت اعلان اذن عام کی هر چاته جهاد دی دا بیا فرض عین شي صاحبانو په دې کې عزیمت بهتر دی او رخصت پکې جایز دی گو کې اعتقادیات نه دي عملیات دي خو په عملیاتو کې فرایض دي او د فرایضو نه انکار دی او دا یاد ساته د فرایضو نه انکار کفر دی نو یا کلمه د کفر وایي کافر شو یا د فرایضو نه انکار کول کافر شو نو په کوم څیز کې چې کفر راځي کفر فایده کیږي پای کې عزیمت بهتر دی او رخصت پکې جایز دی نو په کلمه د کفر کې چې اعتقادیات هم به دی دا وایي په زړه کې چې خدای واحد لا شریک دی خو په خوله دوی ته وایم او د فرایضو نه د انکار په صورت کې به هم د خپل زړه مطمئن کړي چې نه مونځ فرض دی روژه فرض ده حج زکات فرض دی جهاد چې فرض عین چې فرض دی خو په خوله باندې اوس د جبر په صورت کې په رخصت عمل کومه
او دي ته وایم چې فرض تاسو پوه شئ یو واجبات دي لکه وضحیه په واجباتو کې راځي ویتر مونځ په واجباتو کې راځي جمرات ویشتل په واجباتو کې راځي نو د واجباتو درجه خو د فرایضو نه کمه ده که نه فرائض کم دي ما ثبت بدلیل قطعی لا شبهة فيه واجبات کم دي ما ثبت بدلیل فيه شبهة درجه را کم شو دا فرض نو کم شی چې په واجب دی په هغې کې ورته انکار وکړه چې وضحیه په شریعت کې نشته یو دا ده چې قرباني به نه کړي دا عملیات شو په عملیاتو کې عمل شو د عمل نه منع شوه دا وضحیې نه انکار کول په عملیاتو کې دا یو واجب کار د انکار صورت شو نو صاحبانو په واجباتو کې عزیمت جایز دی او رخصت بهتر دی خدا د چې دې څوک انکار د واجباتو د اکراه نه ځان بچ کی د مرګ نه ځان بچ کی او کدی عزیمت کوي جایز دی ولا او که چرته کې دی په رخصت باندې عمل کوي او دغه اکراه د چې تخفیف پیدا شو ده رخصت په صورت کې نو رخصت ولا سره اولاد د دې یو وجه ده صاحبانو کې اکراه نمی اکراه نشتا نو د واجب حکم سره حکمه كحكم الفرد عملا لا اعتقادا د واجبات حکم دی په شان د حکم د فرض خو په عمل کې پس کې یعنی چې څنګه فرض کار کوي داسې به واجب کار کوي څنګه چې فرض کارو نه کوي ګناه ده داسې چې واجب کارو نه کوي ګناه ده څنګه چې فرض کار وکړي ثواب دی داسې چې واجب کار وکړي ثواب دی په دواړو باندې چې عمل پیرا شو او د برا شو پوهېږئ عملا لا اعتقادا نه څه مطلب شو نو په منځ کې یو لطیفه کومه زه په یو ځای کې ناست وم نو یو پیش امام و هغه د خپلو مقتدیانو ته خلاصه شروع کړه نو په زوره زوره به یې ورته ویل چې یاره خلک دې مو واوري او ترغیب مو شي او د دغه تدریس چې کومه دی معلوم شي چې مولانا صاحب دا وخت درس کوي هلته زه مېلمه پرېښوم په هغه حال کې یو پیلر و ما یې ته ډډه والی و یقینا تسبیح مې اړولې او داسې یو سایډ ته مې مخ کړی د واجباتو حکم لراغی چې حکمه كحكم الفرض عملا لا اعتقادا لار راغی سړی ونښتو او ما ځان غلی کړو چې وده کړی مې و ځان په آخر کې ما ته مولانا صاحب ستا جو موږ ته خیال نه دی په خپل وظیفه کې او وی دا ځای دی نسیږي مې څه شی دی وی داسې عملا لا اعتقادا مې عمل دا دی چې څنګه فرض عمل کې کار داسې به واجب عمل کې که دې ونه که ګنهګارېږي چې دې وکړو ثواب او د برا شي خو لا اعتقادا معنا احتراز د اعتقاد نه وشو چې په اعتقاد کې واجب په شان د فرض نه دي نو د واجبو نه انکار اعتقادي مسله د کفر دی د واجباتو نه انکار کفر نه دی تاسو پوه شئ د واجباتو نه انکار
نو چې بغیر د اقرار نه د واجباتو نه انکار کفر نه دی نو چې څوک په باندې اقرار وکړي نو دله پکار نه چې دی په رخصت عمل وکړي نو رخصت پکې بهتر شو او عزیمت پکې جایز شو عملیات ځینې کارونه به فرض دي ځینې به واجب وي ځینې به غیر واجب او اقرار پې کې چې دا کارونه به نه کړي فرض مونځ به نه کړي واجب عبادت به نه کړي لکه قرباني اضحیه او یا میلاد به نه کړي صدقات به نه کړي تلاوت مستحب کار ادا به نه کړي ذکر و اذکار به نه کړي د دې حکم دا دی چې رخصت به بهتري په فرایض او واجباتو کې رخصت به بهتري په فرایضو کې په واجباتو کې خلی دی په نه عزیمت نه کې کار وانه دی عزیمت پکې جایز دی او رخصت پکې بهتر دی او که چرته غیر واجباتو لوازمو پاغي کې پر رخصت باندې عمل کول واجب دي د مرد نه ځان بچ کی د مرد نه ځان بچ کی نو میلاد دیونه دي زمونږ د خلکو دا غټه مسلې دي جی امامتي مې پرې خو دا ولې ای قزامري نه کوله یاره که دعای کوله سنت د سنتونو بعد او پټکي او تبارک الذی او او چې ته تلالی اوس دا ټول بند شو نو د سپګې د پاره څوک کن نه سیزي زمون خلق د سپګې د پاره کن سیزي شریعت ته به ګورو ها د مقتدیانو طرف نه اقرار ده دا د اقرار صورت دی د مقتدیانو طرف نه اقرار ده قضامري باندې کی ولې فرض دي واجب دي مستحب عمل دی احتیاطي عمل دی چې نور معمولات د سنیت په باندې متاثر کیږي یعنی چې ته د امامت پرې د روزي دوام پاتې شو پن پیره پکې مولا شو دوام پاتې شو پټکې پاتې شو به پټکی منځونه بکیږي تبارک الذی بدی هغه پاتې شو سورتونه بدی هغه پاتې شو میلاد بدی کو هغه پاتې شو استاد پر خو لازم ده چې ته دغه اقرار قبول کړي ها بیا د هغې ذهن جوړ کړی تا چې هلکه دا فرض دی دا حکم دی دا واجب دی دا حکم دا قضا امرو خو زه نه وایم چې فرض ده دا خو یو استحبابي عمل دی که دوګونه ثواب پکې ډېر دی فضایل بیان کا دعوت وې سب په طریقې احتیاطي خبرې بیان کا تاسو پوه شئ اختتام به په یو هغه باندې د اقرا وکړو چې یو پروګرام لزه چا بوتلم نو ناشنایی وه او په ناشنایۍ کې د سنیت لپاره ما ډېر څه کړي ستاسو د علاقې ته بوتلم ناشنایی وه ویجی زنګ پروګرام د میلاد دی تاسو بی کتاب لاړو سه به میلاد و چې لاړو میلاد نه مناظره وه عوام خو صورت د میلاد پروګرام سبا زمانه مخکې یو مولانا صاحب و نوم یې نالم ذکر دا بیا سي دغه کې راځي هغه دا کارونه ټول یاد کړو چې ګوره دا سوره ملک ویل دي دا مستحب عمل دی یعنی دا مه بندوي میلاد شو اسقاط شو خیرات شو دغه وخت کې هغه مخالفین راغلل
دا تقریبا چې ته بار اورېدلو وی ماله لږ ټایم راکړې. زه ناست وم محور کې ولټم وی تاسو بوم پرېږدئ دا تاسو چې څوک راوښتي دي د دې کارونو ټولو ته مستحب وي که نه؟ نو د مستحب حکم خدای چې په کولو کې ثواب دی په نه کولو کې ګناه نشته. نو تاسو ولې په قضا باندې پورې نښتي یې؟ خامخا اسقاط کوئ، خامخا میلاد کوئ. وګوره ما یو شرط جوړ شو اوس په دې په زما تقریر ما ته به اناونسمنټ کې اعلان به راته کېږي چې فلانې به تقریر کړي. هغه هر څه ونه شو ما ورته تاسو کښېنئ زه تاسو تقریر کوم. زه چې پاڅېدم مې مولانا صاحب ته م زما کښېناستم نور هم ناست ما زم تقریر نه کوم خو د مولانا صاحب ویلې چې د وړمبني مولانا صاحب دې ته مستحب وي دې ته یعنې حکمت وي. ما د حکمت خبر وم دې مولانا صاحب وي چې زمونږ وړمبي مقرر مولانا صاحب دې معمولاتو ته مستحب وي. مولانا صاحب داسې ده ښه نو مې د مستحب حکم دی چې دې په کولو کې ثواب دی دې بل ځای ته رانلم چې په نه کولو کې ګناه نشته. د مستحب حکم دا دی چې د دې په کولو کې مولانا صاحب داسې ده په کولو کې ثواب دی. جاو نو مې بس د په خپله باندې وي چې یا رسول الله ویل مستحب دی، اسقاط مستحب دی، خیرات مستحب دی، میلاد مستحب دی، قضا عمري مستحب ده. خلق پاسې نه نه دا د ستاسو د مخې داسې وي مخکې داسې نه وي دا ستاسو د مخې. ما ورته ویل یاره د ده نه لیکل والی مې زه لیکل به والو. آخر دعوانا هلکه کاغذ راوړه چې کاغذ هم راوړو جوړ ما 10 مسلې ولیکلې او رنګ مې داسې ورکړو. ګور د هر چا خپل انداز یو هغه یو ځای کنټرول کول هم غواړي. ما چې دلته علمای دیوبند او د علمای بریلي فلانې فلانې علما دلته ناسو د دې ټولو اتفاق په دې باندې راله چې دا مندرجه اعمال مستحب دي او دغه 10 اعمال مې ولیکل پکې یا رسول الله ویل اسقاط خیرات او ما ورته اول دسخط بیا مې مولا صاحب داسې دا واوره ده نه نه ټیک دی مې دې ته دسخط ای ته هغه هم دسخط نورو مولانو هم دسخط. اوس ما خو په یو حکمت باندې څه وکړو هغه عملیات چې غیر واجبات او غیر فرایضو د مستحبو په حکم مې د هغه نه دسخط واخیستو. یو وی دا مال راکړه بل وی دا مال مې مونږ پسې کړو تاسو واله چا پکې واخیستو خو هغې له دې ملا صاحب دا زړه پوخ کړی هغې ته یو اشتهار چاپ په هغه اشتهار کې ولیکل چې بایي د فلانو مناظره وشوه او په هغې کې د فلاني پړه شو ځکه د اهل سنت و جماعت تمامو معمولاتو ته مستحب وي. یو لویه لانجه جوړه شو. نو بیا په ما پسې راله مخالف ورباله تا وجي داسې کړي وو که نه او داسې مې کړي وو. نو غرض مې د خبرې دا و د دې قیسې په صورت کې چې کله عملیات اول به د هغې 2 قسمه وي چې وي به اعتقادیات نه عملیات چې اقرا پکې وشي یا به دا وي چې د دې نه به در باندې اقرا کېږي د انکار او یا به دا وي چې په دې باندې به پتا باندې اقرا کېږي د جهت د عدم ارتکاب چې نه به کوي. نو دا بیا 2 ته تقسیم دي د عملیات یا به فرایض و واجباتی یا به غیر فرایض غیر واجباتی. نو که فرایض او واجباتو او انکار در باندې کو نو بیا رخصت جایز دی او قلبی اطمینان قلبی بوي او عزیمت بهتر دی.
خو که چېرته درته وي چې فرایض دي خو واجبات دي خو کوي به نه نو بیا رخصت بهتر دی او عزیمت جایز قدر ته خو که چېرته غیر فرایض او غیر واجبات نو د دې نه که انکاري او که چېرته ارتکاب العملي رخصت بهتر دی او عزیمت چې کومه دی نو دا قدر جایز دی دا تخفیفاتو د اکراه په صورت کې زموږ شریعت ډېر وسیع دین دی وسیع شریعت دی گنجایشي دین دی په دې کې د انساني جان هم خیال ساتي او د عملیاتو اعتقادیاتو هم خیال ساتي ځکه پکې چې د جان خطر راشي بیا پکې دا تفصیلات پراته دي چې خیر دی دا اکراه چې کومه ده دا هم سبب د تخفیف دی او دته دا تخفیفات حاصل دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إله العالمين زموږ دا درس چې د ربیع الاول شریف د جوړجان نه بعد دوباره جاری شو جاری وساري وساتل الہ العالمین دې ته دوام ورکړي د دې ثوابونو اجرونه د ټولو نصیبه وګرځولي د عمل کولو توفیق هم نصیبه کړي ډېرو ته خیر رسولی کړي چې بیماری مشکلات دي د نورو به مې زمونږ ستاسو د چا چې دي راغلي دي الہ العالمین د دې درس په خاطر باندې هغې قلا قمه شریعت مطابق دی الله خوشحاله ستاسو ټول نصیبه کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا رب العالمین